نو خبره مې دا پر کړه چې دا بیان شروع د دین چې دا علم دین دی نو فانظروا امن تاخذون دینکم زنه طرفونه به پتا ورکه چې کله سبق شروع نو سبق د دین شروع او د دین پر اجزا نه پاجا کمل بار کړه و چې اعتقادات دي داوال جوړ دی اعتقادات کې د ویل د عقیده بیان وکا او عقیده کې د هغه تصحیحات شروع شوی حتی کې د خبره ورسېدله او ایس په حال په عقاید کې چاوال جز د اسلام د دین وا بدکلش کی تفصیل وکړي په د عقیده کې اصل عقیده دی توحید عقیده دو نور عقاید ټول فرع دي توحید عقیده اصل اذن وجنا تاسو اورېدلې وی چې دا آیات کرغلي دي ان الله على كل شيء قدير چې خدای پاک په هر شي باندې قادر دی به چې کینه طلبونه شراکایت سم نه ویل نور مقاصد څنګه نه ویلي شرح مقاصد پدا معنا نه پیړي د مش پدا کې دوه شي نه بهار کوي چې پدا نه دی قادر الله تعالی پاک په خپل ذات نه دی قادر الله تعالی پاک په شریک الباری نه دی قادر لیکن صدا مسلمان یا صدا چې بهترنګ خدای پاک په هر شي قادر دی خدای پاک په خپل ذات نه قادر او خدای پاک په شریک الباری نه قادر دا څنګه خبره ده دا برات بیان ته سوچ کې دا باندې کې مشکل لای چې دا قدرت خپل معنا دادو چې قدرت د الله تعالی پاک سره نه لګي په دا معنا باندې چې خدای پاک مقدور شي خدای پاک قادر دی او خدای پاک د قدرت ناطق نه دی چې په خپل ذات قادر شي نو خدای پاک د قدرت ناطق شي نو مقدور شه نو چې مقدور شي نو خدای پاک په دا قادر وي چې خپل ذات معدوم کو بل مقدور هغه دی چې ته احد موای شي ته په یو شی باندې قادر وي نو کړای شي نه شکرای لکه ته په دا باندې قادر یې چې مشپسین دوه مټرې ته حاضرې کنه حاضرې بس دا ته قادر یې مقدور دی نو کنه حاضرې نه ما حاضر په کمره کې آرام وکا چاو د نبی شریک کې شي منځنه او ته شوای سناتو د نبی کې تلاوت او وکړه چې ته باندې خبرانو او پتا کړی چې دا سبق ته حاضر شدوا تر شول نو دا سبق حاضرین حاضری د تو ما تخشول کته څو کنه چې بازوا سره دي د قدرت دا معنا خپل نو دا قدرت چې په ذات باری تعالی پر متعلق شي او دا ذات باری تعالی په خپل ذات قادر شي نو دا قادر د خدای په کو مقدور شي د قدرت معتقد شي او چې کیم څه مقدور وي عام ممکن وي ذات باری تعالی ممکن شي هغه ممکن نه هغه واجب الوجود دی او شریک الباری دا مقدور ویل نه دی د خدای پاک د قدرت داخل نه دی ویلي کا شریک الباری د خدای پاک قدرت داخل شي د خدای په قدرت په باندې فوق شي نو شریک الباری و ممکن شي شریک د خدای پاک وی او نوی دوا سره معنا ده نو چې شریک الباری ممکن شي نو توحید باطل شه توحید څه معنا ده چې یو الله تعالی پاک واجب الوجود معنی بولو نه معنی او چې شریک الباری وجود ترتیبا معنا چې دا ذات وی چې د خدای پاک سره په هر شي کې مساوي وي په ذات کې مساوي په وجوب الوجود کې مساوي په قدرت کې شریک خدا معنا کوي نو چې دا ته وایي چې دا مقدور شه ذات باری تعالی د پیاله شریک الباری نو شریک الباری چې وجود ترسي نو توحید باطل شه بیا نبراس لیکلی دي چې کیم کسان چې په خبره نه پیږي چې خدای په پارشي باندې قادر دی دغه مثال دا دی تبني قصرا وتهدم مصرا الفاظ ویلي تهدم مصرا وتبني قصرا لکه یو بنگلا سره جوړوي خو ټول شهر ختم کوي د توحید د توحید دغه عقیده شهر د عقیده شهر دی او چې په شریک الباری خدای پاک نشي قادر نو دای و بنگلا وند دوړانګه د ختم د شیوا بنگلا ختم کیږي اس مثال اول خو بنگلا نه ختم کیږي چې قدرت خدای پاک نقصان نه روای بلکې په شریک الباری کې نقصان دی خو دغه حال کې مثال داستای چې خدای پاک په هر شي قادر دی دا خبره زنه معنا
چې په شریک الباری نه دی قادر او په ذات نه قادر یعنی ځن خال درشته په طلبون عالمون کې استغریبون عقاید سامویل نبی چې خدای په پاش قادر دی دا د وسې نه خارج دي ولکه په تاسو قدرت متعلق شي نو شریک الباری او ممکن شي او کذات باری تعالی پر متنع او ممکن شي خدای پاک پر تا قدرت متعلق ته خو قادر دی په طریقه د قیام نه دی په طریقه د وقوع نه دی مقدور نه دی نو دا څه مطلب دی چې دا د قدرت د معنی خبره چې د قدرت معنا شریک الباری ته نه راځي سمانا چې د شریک الباری ډیر راځي دی په دا پر قدرت نه متعلق کیږي قدرت ډیر فوق دی دا شریک الباری ډیر راځي په کاندا ډیر اری د وجود د هغه بالکل امکان نشته نو قدرت د کنه پر متعلق دا په د شریک الباری کې نقصان شه قدرت کې نقصان نه دی او د ذات باری تعالی د امر لوی دی چې آتا د قدرت په طریقه د مقدوریت سره نه ورسېږي چې ذات باری تعالی د قدرت ماتخ شي بلکې ذات باری تعالی په قدرت باندې فوق دی د قدرت یې ماتخ دی او ته چې ذات باری تعالی مقدور کوي نو دا د قدرت ماتخ ته وسته نو دا د هغه ماتخ نه دی نو په یو طرف کې ذات ډیر لوی دی قدرت نه ورسېږي چې د قدرت ماتخ شي او په دغبل طرح کې شریک الباری ډیر رازیل ما جشتانه بالکل یا آتا قدرت نه رسیدي چې هغه یو مرتبه تر ورسوي نو دا نقصان په قادر کې نشه بختی پکې بلکې دا نقصان په شریک الباری کې شه او دا په قدرت کې خبره نه وګړه چې قدرت کې نقصان ده بلکې ذات باری تعالی مقدور کېدای نشي اډیر فوق ته معنا دا مراد وي دغه د مثال لای چې پدا طالبونو کې خدا ستلبونه چې هم په سبق نه پیږي نو چې نه پیږي او واجب ته شبوي چې میر ولستان زمالو دیو یا پېښور وی او بلوچستان وی او بل ځای وی دا واجب نه وی چې د مو سبق ډیر لوی دا واجب نه وځي او دا ستلبونه وی چې میر په سبق نه پیږي یا دا واجب وی چې او ډیر اني معنا دا وی چې الف به سی برابر سمانه وی هیڅ فنون نه وی د ټیک ټ هم په سبق نه پیږي او یو دا طالب وی چې مو په سبق نه پیژنم چې مو سبق کې مختنه ذکرای وی او ډیر لوی وی چې سبق ته ځکه نه ځکه چې مو ذکر د مخته نو ټیک ته دا د مو په سبق کې نقصان نشه بلکې دا یو طالب دی ادنا مرتبه ورشه چې مو سبق نشي ذکوای نه حامل ونه ویل کېدای شي یا کیم طالب چې هغه د مو د سبق نه فوق دی نو د سبق نقصان به طالب ته خپل په غاډه مرتبه ورکړي چې د می سبق ته حاجات غنښتا نو کله می سبق ان کوز دا مر متعلق نشي په دې طرف کې دایلوی دی او په دبل طرف کې ډېر نه کوم مسوي نو خبره صحیح ده چې امي په سبق باندې کوئی شي سبق مثال مې د فهم د پړه نو دا نقصان دی چې سبق نشه بلکې په دې وځي کې طالب ډېر کمال ته ورسېده او په دبل کې طالب ډېر ادنا دی چې نه خامیر کابل نه دی او د بخاری کتاب تفسیر تنوستی دا په تختلف کې نقصان څه په سبق کې نه چې سبق از مثال نو دا قدرت کې نقصان نشته بلکې دې کې خبره دادو او ډېر طالبون بیا چې نه خدای په په اشي قادر دی ویل ان الله على كل شيء قدير او دې په د نکات په د نقصان پیری دا تفسیر بیزاوی متراکه تفسیر ټول متراکه اکثر قید مپک ټول د تفصیلات کړی دي د دوا صحیح نه نه خارج دي